بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپو د خپل کیمرامین عمر باچا سره تاسو په خدمت کې د سپیرټ سکول نه حاضر د کتونکو نن مزه تاسو سره د سپیرټ سکول وزټ کوم او موږ دغه موقع نه پیدا خلو چې دلته کې نن پیرنډي وا ماشومان ته چې کم دینو انعامونه به ورکړي کیږي دغه ټول بخایو خو د ټولو مخکې موږ خبره ترې کوو د دې سکول ډایرکټر سره سجاد خان چې تعلیمي ماهر دی او نه یوازې د اداره چلی د دین علاوه چې کم دی نور یو شمیر ادارې خوم چلی او ورسره دلته کې چې کوم د نجی سکولونو تنظیم دی نو د هغې ترجمان خوم دی نو د هغې چې کوم دی نو دا یو څو کوالټۍ خوم شته دی خو دغه اداره چې کومه ده د دغې خوبۍ به راته ښیي چېرې د دې څه خوبۍ دي ډېره زیاته مننه کوم سجاد صاحب د وخت راکولو سجاد صاحب درته ووایه چې د نورو ادارو او د سپیرټ د دې فرق په تاسو څه ښایي موږ ته بسم الله الرحمن الرحیم الف خان صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلی موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو الف خان صاحب زموږ چې کوم سپیرټ سکول دی د سپیریئر ګروپ دی د پاکستان د ټول نه لوی تعلیمي نیټورک دی پاکستان کې دی وخت کې زموږ 560 چې کوم دی دا پلس دا سکولز دی اکراس د کنټری دغه شان 260 پلس چې کوم دی دا زموږ سپیریئر کالجز دی سپیریئر یونیورسيټیز دی ازنا ناهید میډیکل کالجز دی 7 په نوم باندې زموږ اکیډمیز دي نو الحمدلله 400 ته دا اعزاز حاصل شو چې 400 کې د پاکستان د ټول نه غټ نیټورک چې کم دی د هغې سکول هم دلته راغی سپیرټ سکول د هغې نه علاوه سپیریئر کالج هم دلته راغلی دی د هغې نه علاوه چې کوم زموږ 7 اکیډمي د هغه هم دلته راغلی ده ورسره زموږ چې کوم پیرالل پروجیکټس دي امپایر ایجوکیشن سیسټم هغې کې مطلب موږ سره چې دلته سټوډنټ د پلی ګروپ نه داخل شي ابه ماسټره پورې موږ سره د هغه بل چاته ضرورت نه راځي یو نوی ماشوم راځي زموږ دا پروګرام ګوري یا په شپږم اووم کې داخله اخلي نو بالکل زمونږ اوس چې کوم دی اډمیشن سٹارټ دی د هغې دپاره زمونږ یو کرایټیریا ده څنګه چې دلته نور بلاشي سکولز دي او زمونږ سکول کې دا خاصیت دی چې مونږ د 20 نه زیات ماشومان په یو کلاس کې چې کوم دی نه الیو کوو نو کو سټوډنټ مونږ ته ډېر راځي خو هغې کې چې کوم کریم سټوډنټس دي نو هغه مونږ په میرټ باندې الیو د هغې نه مونږ ټیسټ چې کوم کلاس کې اډمیشن کوي هغه کلاس کې مونږ ټیسټ الو په هغه ټیسټ بنیاد باندې چې بیا چې کوم دی هغه معیار باندې هغې پورې نو بیا ولې مونږ اډمیشن ورکو زمونږ چې کوم دی سټیم ایجوکیشن دی دا چې کوم دی په 400 کې بل یو اداره کې نشته الحمدلله پروجیکټ بیس لرنینګ دلته دا اعزاز مونږ ته صرف حاصل دی په 400 کې نهم لسم کې څوک داخله کوي نهم لسم کې د بهر نه سکولونه چې کم راځي نو مونږ هغې ته سوري کو مونږ هغه دلته نشو اخیستی د هغې وجه دا ده چې کوم زمونږ د خپل سټوډنټس دي دا مونږ پروموټ کوو ځکه زمونږ سیسټم کې او د نور لوکل سکول چې کوم دی هغه سیسټم کې د ځمکې او د اسمان فرق دی نو هغه وجه باندې مونږ دغه کلاس کې سټوډنټس نازلو او خپل سټوډنټس چې کوم دی زمونږ نهم کې مشته او لسم کې مشته شل ماشومان په یو کلاس کې د پیس لحاظ سره چې کم دی نو دا تاسو مناسب ګڼئ چې کم پیس دلته کې اخلي یو عام سړی دا برداشت کولی بالکل جی دا د تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړه زمونږ چې نور څومره سیټیز دي پاکستان کې نو هلته فیسز زمونږ ډېر زیات دي خو 400 کې مونږ چې کم دی چونکې زما خپل بیلانګ کوم 400 سره او ما ته پته ده چې 400 کې ډېر زیات غربت دی نو مونږ دلته فیس چې کم دی هغه ډېر نامې لیکي دي مطلب هغه سټوډنټ چې کم دی هغه په اسانۍ سره ریپورټ کولی شي د نور سیټیز په نسبت باندې د سپیرټ سکول 400 چې کم دی افیسونه بیا کم دي ډېره زیاته مننه کوم کتونکو سجاد صاحب سره به انشاءالله بیا په بله موضوع خبرې کوو د سکول کې نور ډېر داسې سوالونه دي چې په هغې به ورسره خبرې اترې کوو خو بیا دغه پروګرام اوږدېږي زه به مخکې د نورو کسانو سره به خبرې اترې کوو کوشش کوو چې د تعلیمي ادارې یو مس سره خو هم خبرې اترې کوو سټوډنټ سره هم خبرې اترې کوو نو تاسو زموږ سره اوسئ او انشاءالله بیا به راځو سجاد خان سر چونکې موږ وختن په وختن ملاویږو یو ډېر ښه تعلیمي ماهر یو ډېر پوه انسان مخلص انسان همیشه روغه مشوره به درکوي کله هم داسې نه چې هغه بعضې نیم انسانانو کې موږ بغض لیدلی دی کینه هم لیدلی ده حسد هم لیدلی دی نه هر اداره په خپل ځای ټیک ده د دوی اداره چې کومه ده نو د خپل ادارې خوبۍ درته ښیي او هغه خوبۍ دغه دي چې دا زه واحده اداره زه وینم چې شلو نه به زیات ماشومان نه برداشت کوي دا ما په لومړي ځل باندې داسې واورېدل ولې چې دا خو د بزنس او کاروبار او د پیسو مشین او بس ماشومان او راځه نه چې شل پوره شي بس بند زیات نه او دې خواته نور ځای نه هم دي خو داسې تعداد نور زیات شو بالکل جی مونږ شاته یو 2 جیره به ځای دی د هغې سره زمونږ خبره انشاءالله الموسټ فاینل شوه نو انشاءالله په هغې باندې مونږ بلډینګ تیارو بل الف خان صاحب زمونږ دې سره یو بل پروجیکټ دی د امپایر ایجوکیشن سیسټم په نوم باندې
نو زه دا دعوې سره ویم په 400 کې چې کوم زمونږ نیټورک دی نو زه دا چیلنج ورکوم چې زمونږ مضبوط نیټورک دی داسې بل نیټورک نشته د هغې وجه هم درته ویم امپایر ایجوکیشن سیسټم کې موږ سره اف ایس سی شته دی امپایر ایجوکیشن سیسټم کې موږ سره پیرامیډیکل ډپلوما شته دی امپایر ایجوکیشن کې موږ سره چې کوم دی اف ایس سی ټیکنالوجي شته دی امپایر ایجوکیشن کې موږ سره چې کوم دی نرسنګ کونسل نه ایلیچوي سینې میډي فری پروګرام شته دی امپایر ایجوکیشن سیسټم واحد کالج دی په 400 کې چې هلته موږ سره بی ایس پروګرام هم شته دی خبرې مقصد دا چې دا ټول یو نیټورک دی سپیرټ سکول امپایر کالج سپیریر کالج او سات اکیډمي نو دا څلور ادارې دي او دا الحمدلله په 400 کې دی نه مضبوط نیټورک بل نشته دی صحیح کتونکو نو ځکه موږ صفت هم کوو که نه کومې خبرې چې تاسو اورئ زموږ سره اوسئ کتونکو په دغه د سپیرټ سکول کې موجود یو دلته کې دا کم نن ماشومانو ته چې کوم رزلټونه ورکړی شو پوزیشنونه واغستې شو په دې باندې زموږ سره یو میم موجوده ده میم دلته کې تاسو په کوم عقده باندې د دې سکول او د نورو ادارو فرق تاسو ښودی شئ السلام علیکم جی زه په سپیرټ سکول کې د دې ډیسپلین انچارج یم او کمپریهنسیو ټیچر هم یم زه د دې بل زموږ سکول چې کوم دی دا د سپیریر ګروپ یو حصه ده د سپیریر ګروپ چې کوم دی موږ سره 3 کمپنیز دي یو موږ سره ایجوکیشن دی میډیا ده او هیلث دی په ایجوکیشن کې چې کوم دی موږ سره د پلی ګروپ نه واله تر د میټریک پورې سکولز راځي چې ته موږ سپیرټ سکولز وایو د نه علاوه په نیکسټ لیول باندې موږ سره سپیریر کالجز دي او سپیریر یونیورسيټي په ټول پاکستان کې دي چې کوم موږ سره میډیا ده په میډیا کې موږ سره زموږ خپل اخبار دی ټلویزیون چینل دی کوم ته چې موږ نئی بات وایو د نه علاوه په هیلث کې چې کوم دی د دې افیلیشن دی ډیفرنٹ هاسپټل سره ایون چې موږ سره کوم فورن یونیورسيټیز دی سره زموږ افیلیشن دی فرق زموږ دا دی چې دا موږ سره یو چین سکول دی لکه لوکل سکول وی کنه اغي جست چې کوم دی زموږ په بوکس باندې فوکس کوي بس په میټریک کې زموږ واړه مارکس وروړي دغه باندې فوکس کوي زموږ ډیفرنس دا دی چې موږ د لو لمیز د پلی ګروپ نه چې کوم دی د ماشوم په تربیت فوکس کوو چې لکه هغه موږ بورډ تر پاسو هغه خلک فیس کولی شي هغه کې کانفیډنس لیول راشي موږ چې کوم زموږ اسمبلی کې پای کې موږ ماشوم راولو چې هغه ټول سکول فیس کولی شي بل د دې چې کوم لینګویج دی په لینګویج باندې موږ فوکس کوو چې د اوس نه دی انګلیش لینګویج اردو لینګویج هر څه چې کوم دی هغه ډېر سټرانګ شي بل زموږ کریکولم دی هغه د دې نور نه چینج دی موږ چې کوم دی د لاهور هیډ افیس نه چې کوم دی هر څه تیار راځي زموږ خپل کریکولم دی خپل ډي ایل پیز وغیرہ موږ له راځي د نه علاوه چې کوم دی موږ انټرپرینورشپ فرست ټایم زموږ چې کوم چین دی دا سپیریئر چین دی انټروډیوس کړی دی انټرپرینورشپ کې چې کوم دی زموږ کیریکټر بلډینګ کوو د ماشوم نه علاوه چې کوم دی موږ سره سټریم ایجوکیشن دی لکه چې کوم دی موږ پروجیکټ بیس لرنینګ وی ویژوال لرنینګ وي دا ټول چې کوم دي زموږ خصوصیات د لوکل سکولز کې دا فیسیلیټیز نشته کوم چې زموږ سکول کې دي دلته کلاس کې څومره پورې ماشومان وي د داخلي څنګه طریقه کار وي او استادان د کومې کوالټۍ والا یعنی تعلیم جی ټیچرز خو چې زموږ کوم دي ماسټر لیول نه کوم مونږ نه الو ټیچرز نیکسټ چې کوم دي مونږ سره سټوډنټس دي نو 20 سټوډنټس مونږ اکوموډیټ کوو په یو کلاس کې د 20 نه زیات نه کو بیا مونږ نیکسټ سیکشن ته اوردای نه بس د نه زیات ټیچرز سټوډنټس مونږ نه اکوموډیټ کوو چې هر سټوډنټ ته چې کوم دی بیل ټایم ملو شي د ټیچر یو ماشوم راځي شپږم اووم کې داخله کوي نو جی نو چې کوم فرست اف آل مونږ ایته د پوره سکول وزټ کوو پوره چې کوم زموږ کریکولم دی د آی بوره کې باره کې پوره انفارمیشن هر څه زموږ چې کوم اکټیویټیز دي د هر څه پوره انفارمیشن مونږ غیله ورکو دلته کې زموږ چې کوم هیډ دی آی نه علاوه بیا مونږ ټیچر سره د هغې میټینګ کوو چې د هغې څه کوېسچنز وي هر څیز چې کوم دی د هغې باره کې انفارمیشن ورکو چې څه د هغې ریکوایر وي ډېره مننه کتونکو دا وه مس فرشته یقینا ډېرې یو ښکلې ګټورې خبرې زموږ سره شریکې کړې دا ماشوم چې کوم دی زموږ یو ډېر سینیر جرنلسټ واجد علي افریدي فرزند دی او د پوزیشن واغسته د سره هم څو خبرې ترې کوو خپله پېژنګلو که نوم دې څه دې څه په دې موقع زما نوم سدیس افریدي دی او د واجد علي زوی یم او زموږ سره د سپیرټ سکول ټیچران ډېر زیات محنت وکړو چې هغوی په هغې باندې موږ دا سیکنډ پوزیشن واغېستو او موږ غواړو چې نور هم داسې ماشومان راشي دې سکول ته او محنت وکړي او ځان کامیاب کړي پلار ته دې پته ده چې پوزیشن اخلم او جی پته اوس دې ورته ووایې که مخکې اوس مې ورته ووایي جی اوس خوشحاله شو جی ډېر زیات کتونکو واجد علي افریدي هر څنګه چې دی خو خپل بچو باندې سرمایه بنده کړله او نن یې ټول بچي چې کوم دي نو په ډېر اعلی پایې پوزیشن کې دي نو سدیس لپاره موږ دعا ګویو چې دی مخکې لاړ شي هم د دغه سکول دا لوکیشن هم درته ښایو چې د دې خوبي خو دا چې کلاس کې د 10 نه زیات کسان نه مني د 10 نه زیات ماشومان نه مني
نو دا د دې سکول یو بله خوبي ده. تاسو ګورئ چې دا کم کمرې په کوم انداز کې جوړې شوي دي. د دې ادارې مشران چې کوم دي نو هغه آلریډي میډیا سره چې کوم دی نو د هغوی تړون دی. نو دا د صرف دغه سکول دغه لږ شانتې لوکیشن هم درته ښوده او نن په دغه کې پیرنټ ډے وشوله او د دوی پیرنټ ډے هم ډېر په سادګۍ سره چې والدین راشي استادانو ته کیري د ماشوم څه کمزوری وي هغه ورته په ګوته کي ورسره چې کوم دی نو کوم ماشوم ښه وي نو د هغې خبرې ورته وکړي غیر حاضري چې کومه ده په هغې باندې ورته خبرې اترې وکړي. نو بیا به راځو په دغه سکول به پروګرامونه کوو. یقینا زموږ په چارسه کې دا ډېره ښه اداره ده. بل نګراني چې څوک کوي نو هغه یو تعلیمي ماهر دی هغه نه یوازې دې اداره چلی سوپیریر کالج دی دلته کې د نرسنګ او ورسره چې کوم دی نو دلته کې تاسو ګورئ چې دا د سپیرټ سکول چې کوم دی ماشومان دا ګوره دا زانګي دا ماشومان باقاعده چې کوم دی نو دلته کې د دوی هغه ټول سیسټم چې کوم دی نو هغه ستاسو د وړاندې دی. بله خوبي پکې دا ده چې ماشوم دوی د پلی ګروپ نه یعنې د لومبني کلاس نه دوی اخلي او په نیمه کې بیا نه اخلي. نو لسم نښم د دوی شته دی خو د دغه ماشوم دپاره بل ماشوم نه بل په دې کلاس کې چې کوم دی د 100 نه زیات ماشومان نه پرېږدي. دغه پروګرام هم د سره شریکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. ډېره مننه.